شروع کوم په نوم د هغه لوی ذات چې ډېر بخونکی او ډېر مهربانه دی. ګرانو ملګرو، زمونږ د قومي وطن پارټۍ ثوابای د پاره نن ډېره د خوشحالۍ او د فخر او د ویاړ خبره ده چې نن مونږ سره فضل مولا خان چې د تحصیل ټوپای د ټوپای کلي سره د اړیکه ده. د هغې سره د ټوپای اوسېدونکي دي، په هغه ځمکه باندې میشته دي. هغوی نن مونږ سره دا د هغوی ډېره لویه ده، د هغوی مونږ ډېر منونکي یو او د هغوی یو جهان مننه کوو، یو نړۍ مننه یې کوو چې داسې ډېر کم خلک وي چې هغوی د اقتدار مزې د اقتدار خوندونه هغه پرېږدي او د اپوزیشن پارټو سره راشي او هغوی سره مرسته وکړي او هغوی سره ګډون وکړي. نو دا مونږ د فضل مولا خان د هغوی لویوالی ګڼو، د هغوی مینه ګڼو، د هغوی رورولي ګڼو، د هغوی پښتونولي ګڼو چې هغوی د اقتدار خوندونه، د اقتدار مزې، د اقتدار کرسۍ او هغه چوکۍ یې پرېښودې او راغلل او مونږ سره د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو په مشرۍ کې د قومي وطن پارټۍ د یو ورکر په حیثیت باندې، د یو غړي په حیثیت باندې مونږ سره نن په دې پارټۍ کې شمولیت وکړو. زمونږ د پارټۍ ټوپۍ په سر کړه. زمونږ د مرکزي چیرمین ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو، صوبایي چیرمین سکندر حیات خان شیرپاو او زمونږ د قومي وطن پارټۍ په ضلعي مشر مسعود جبار خان باندې خپل اعتماد څرګنده کړ او مونږ سره په دې پارټۍ کې شامل شو. نو مونږ د هغوی یو جهان مننه، یو نړۍ مننه یې کوو او دا هیله لرم چې هغوی به څنګه چې په تحریک انصاف لیکه چې کوم دنو خپل ورځې شپې یو کړې وي، خپلې هلې ځلې یې کړې وي، خپل کوششونه یې کړي او هغه پارټي په سوشل میډیا باندې، په عوامو کې او په هر یو فورم باندې د خپلې پارټۍ د تحریک انصاف نمایندګي کړې وه. نو زه د هغوی نه دا هیله لرم او زه دا تمه لرم چې انشاءالله تعالی د هغوی هغه هڅې، د هغوی هغه کوششونه او د هغوی هغه هلې ځلې او د هغوی هغه ستړې هغه به انشاءالله تعالی د قومي وطن پارټۍ دپاره هم هغه شان وي او زه هغوی ته د قومي وطن پارټۍ په راتګ باندې هغوی ته چې کوم دنو هر کله وایم پخیر رالی، ستړي مه شئ. فضل مولا خان مونږ سره موجود دی، په دې ساعت مونږ سره ناست دی، مونږ سره زمونږ ضلعي چیرمین مسعود جبار خان هم ناست دی. زه یو ځلې بیا د قومي وطن پارټۍ له اړخه هغوی ټولو ته چې کوم دی نو کم ملګري چې دی باندې دی په دې باندې قایله کړي دي، دی سره ملاقاتونه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو درنو مشرانو، اول ټولو ته سلام کوم او بیا زه شکریه ادا کوم د جناب چیرمین او د خپل د تحصیل ملګرو د جناب شکیل صاحب، د سهیل فاروق صاحب او د اسد جان. زما دې پارټۍ ته راتلل نه زما څه مقصد شته او نه زما څه غرض شته. زه یو سوشل ورکر یم او عمر مې ډېر کم دی، چونکې زموږ ډېر مشران ناست دي او ډېر یو زاړه سیاستدانان او ډېر مضبوط خلک ناست دي دلته. ما پاکستان تحریک انصاف چې کله نوم جاین کړی نو صرف په یو نظریه باندې چې دا به دې قوم له څه کوي او زموږ دغه یو هوپ دی چې موږ له عوامو له او د خلکو له به دې څه کوي. څه چې الله ته به نه منظوره. خو زه که دې پارټۍ ته راغلم نو زه صرف یو شي باندې راغلم او هغه ما نن ولیده په دې خپلو سترګو تاسو سره چې دا ټول هغه ملنګ خلک دی چې ما په ژوند کې پارټۍ ډېر ولیدي. موږ تنظیمونو پروګرامونو له هم تلي وو، د مختلف پارټو پروګرامونو له هم تلي وو، خو ما داسې ملنګ داسې درانه پښتانه په ژوند کې نه دي. او بیا زه په یو بل شي ډېر زیات خوشحاله شوم. دا نن هغه خبرې دي چې کومې زما په زړه کې دي. په یو بل شي ډېر خوشحاله شوم چې په دې کې خان او غریب او ملک او دا شی نشته دی. که په ذات او که په خیل هر څه د هغې دې پارټۍ ولې ځای ورکړی دی او د ځان نه سیوه عزت ورکړی دی. تاسو چې ما له کوم عزت راکړ چیرمین صاحب اول ورځ ما هلته راغلی او د هغې هم زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ما سره الفاظ نشته، زه ډېر غریب ډېر کمزوری سړی یم. شهید صاحب راغلی و، بیا دې مشرانو چې ما له کوم عزت زه د دې شکریه نشم ادا کوم. خو یو خبره کوم چې دا زما تاسو سره جبه وعده ده
چې ولاړ یم څنګه چې د مشر وي چې لاس مې پرې کېږي چې مې سر ځي هم به م درسره ولاړ یم زما چې څه تجربه ده انشاءالله ما پاکستان تحریک انصاف لم کار کړی اوس په پښیمان یم او تاسو له به انشاءالله کوم خو تاسو نه امید لرم چې تاسو به مونږ خفه کوئ زما صرف دا یو درخواست دی چې مونږ سیاست خلک کوي ځان لم تک پک کوي خو زمونږ یو د دې ایمان دا پکار دی چې زمونږ د لاسه بل ته فایده ورسي سیاست دا نه دی چې دا نن سبا چې کم حالات دي یا پاکستان تحریک انصاف چې د سیاست نه کم ګن جوړ کړ سیاست به مونږ خپل عبادت جوړوو انشاءالله